بای صاحب ځینې کارونه زمونږ او ستاسو نه دي او مونږ او تاسو کوشش کوو د هغه ذمهواري په خپل سر باندې اخیستې ده. اکثر زمونږ او ستاسو چې په دنیا کې څومره هم ذلیله یي، دا مونږ او تاسو په دې ذلیله یي چې مونږ او تاسو په رزق پسې سرګردانه یي، او زمونږ او ستاسو سوچ دا دی چې دا رزق مونږ او تاسو په خپله باندې ګټو. په رزق پسې محنت پکار دی، خو ځان ته دا نسبت کول چې یاره رزق زه ګټم او که ما دا رزق ونه ګټه زه به د لوږې نه مړ شم، دا ډېره زیاته د تکبر او د لوچارۍ خبره ده. اوس ځینې خبرې زمونږ او ستاسو په ذهن کې نشته، په دنیا کې شته خو زمونږ او ستاسو په ذهن کې نشته. نو په دې خبرو د لږ ذهن خلاصومه، کوشش به وکړم چې ستاسو زړونه مطمئن شي. کله چې انسان د مور په ګېډه کې نو دله الله رب العزت د نوم په ذریعه باندې خوراک ورکوي. هلته هیڅ څوک هم نه وي، نه باغي، نه شودی، نه مثال نور د دنیا څوک، صرف او صرف د الله ذاتي او انسان ته کنیکشن کلی د نامو په ذریعه باندې ولا خوراک ورکوي. په هغه وخت د انسان ډیر زیات کمزوري په خپل باندې هیڅ هم نشي کولی. دغه انسان بیا الله رب العزت رو غټي 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 کله چې د پیدایش وخت را نږدې شي نو د مخکې نه ورته الله رب العزت د مور په سینو کې شوده راوستي له 7 ورځې مخکې د انتظام الله بهر کلی د مور د سینې د شودو په ذریعه باندې کله چې دی راوځي، مور بار بار کوشش کوي او دی چې ته واخلي شوده وروي، مور هم خوشاله، پلار هم خوشاله، سیستم ولا چا سیټ کړي، الله رب العزت ولا سیټ کړي. بیا چې کله دی غټ شي د کال نه بعد شي نو پلار هم ولا خوراک راوړي، مور هم ولا خوراک راوړي، په دې کوشش کوي هر قسمه میوې هم ولا راوړی کېږي او زمونږ او ستاسو بچي زمونږ او ستاسو مخې ته دي. نو دلته ولا رزق څوک ورکوي؟ الله رب العزت ولا رزق ورکوي. بیا د دنیا کې د انسان د ژوند دپاره څو شیونه ضروري دي؟ اوبه دي، هوا ده او خوراک دی. اوس که موږ او تاسو سوچ وکړو د انسان د ژوند دپاره د ټولو نه زیات ضروري شی دا څه شی دی؟ دا هوا ده. اوس هوا الله رب العزت په پرې کې ورکړې ده. دغه شانتې دویم نمبر اوبه دي، اوبه هم الله رب العزت په پرې کې ورکړي دي. دا روټۍ به هم په پرې کې ورکولی، خو دا انسان په دې باندې ګوري چې یاره په دې انسان کې ایمان څومره دی، دا خپل چې مخکې مو ولا کوم رزق ورکړی په دې باندې یقین څومره دی، د الله تعالی د لوی ذات چې کوم دی په دې باندې د څومره یقین دی او څومره د الله تعالی د ذات نه مطمئن دی. د دې اطمینان دپاره الله رب العزت په دې رزق پسې د انسان لا په دې روټۍ پسې لږ کوشش مقرر کړی دی چې یاره دا ولا داسې په اسانه باندې نه ورکومه، په دې باندې موږ او تاسو ګوري. نو موږ او تاسو دا دوه شیونه د دنیا روزګار هم دا دی چې ګوره کله چې په یو ځای کې اوټینګ کېږي نو چې دوه کسان یو طرف ته شي یو کس بل طرف ته شي نو موږ چې د دوو کسانو وګټله. اوس اوبه او هوا الله په مفتو کې راکړي دي. اوس د روټۍ چې کوم دا دی الله پاک لږه په مشکله باندې موږ او تاسو ته مقرره کړې ده. نو چې موږ او تاسو د دوو په وجه باندې د خپل پروردګار وپېژنو چې یاره دا دوی لاله راکړي دي، دا دریم به هم راکوي. د مور په ګېډه کې راکړې وه، پسې د مور د سینو نه راکړې وه، دغسې د پلار په لاس یې راکړې وه، نو اوس بیا هم لاله راکوي. نو موږ او تاسو له کوشش پکار دی چې بای د الله تعالی ذات چې دی دا واحد لا شریک ذات دی. موږ او تاسو له هر وخت د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي. څومره روپۍ چې زموږ او ستاسو صحیح دا یا په خپله خوراک پکار دی، یا یې په بچو باندې خوراک پکار دی، او یا یې د الله د په رضا باندې ورکول دي. کومې روپۍ چې موږ او تاسو جمع کوو دا زموږ او ستاسو په کار باندې نه راځي. نو بای چې موږ او تاسو کوشش وکړو چې حلال یې وګټو، حلال یې وخورو او په حلاله طریقه باندې ژوند تېر کړو، انشاءالله خوشحاله وي.